او جو واجد کوکو خو ماته ډېر یادېږي والله د هغه د زړه نه مینه وال یم خو دې خلکو په ما باندې فتوې لګوي دې خلک په ما باندې دا نه کوي تنقید دوی دې ما سره کښېني ما سره میلاو شي زه تا ته په روژه کې قسم خورم چې د واجد کوکو زړه نه مینه وال یم یار دې خلکو ته خیران دوی په ما باندې د کوپر فتوې لګوي یار دا څنګه خلک دي دوی دې ما سره کښېني زه خو 15 ورځې په جیل کې هم تېرې کړې وې داسې د خلکو سره مو هم لانجې کړې وې قدرمندو ډېر په مشکله مونږ د عطاالله بهي نه ټایم واخیستو چونکې زموږ دې سره رابطه هم نه وه خو به دلته کې چا نه مو تپوس کړو معلومات مو وکړو معلومات والا چې کوم دی نو ډېر ښه معلومات راکړو او هغې میلو شو را سره نو دې سره به اوس یو دوه خبرې کوو ناست را سره السلام علیکم وعلیکم سلام هارون بھائی څنګه یې ښه تاسو ټیک ټاک برابر یې او ستا قسمت دا خو چې یو د روژې مبارکه میاشت زه په کې کلي کې ما او دا ټایم دی مازدیګرۍ خوړ ته راوتی یم که نه تاسو بغیر داسې راغلي وو نو بیا به کړېدی واپس پتلی خو قسمت دې ښه دی بس ښه وه چې میلاو شو څنګه حال دی وخت ټایم ساعت څنګه تېرېږي الحمدلله بس ژوند دې تېرېږي تاسو راته خپل حال وایه الحمدلله د الله احسان دی تاسو د سوشل میډیا ته څنګه راغلی دا راته راول ورور جانه سوشل میډیا ته خو زه د 2018 نه راغلی وم جوانانو ته دویم چې تاسو سوشل میډیا کوئ که هر یو کار کوئ خو محنت کوئ یو ورځ بس تاسو محنت رنګ راوړي او د هغې صله به تاسو ته میلاویږي نو د خلکو خبرې مه اورئ خلک خو تا په یو کې هم نه پرېږدي خپل کانټینټ چې کوم ویډیو وي هغه کوئ انشاءالله یو ورځ به داسې مقام راشي تاسو به فیمس شئ بیا به خلک تاسو ته ودرېږي نو خلک د وخت سره بدلېږي خو تاسو مهرباني وکړئ خلکو دا ما اورئ خبرې تاسو ډېر ویډیوګان چې کوم دی نو په واجد کوکو پسې کړي دي نو د دې څه خاص وجه راکړه څه یاره زه به تاسو ته وایم دا ورور جانه چې زما په ذهن کې هم دا نه تل چې یار زه په سوشل میډیا باندې وایرل کېږم زه فیمس کېږم ما صرف د خپل زړه خبرې وکړلې خو چې زما ویډیوګانې ډېر وایرل شوې نو بیا به ډېر ملګري راتله چې یار تا نه کوو انټرویو کوو ته سوشل میډیا سټار شوې ما به ځان سره سوچ کوو چې یاره دا خو د عوامو د پښتنو زموږ سره مینه چې زما د زړه خبرې دوی خوښې کړلې نو دا د دې کتونکو زموږ سره مینه ده که نه ما به سوشل میډیا پرېښودی و ځکه چې یاره زه خو د هغه سره میلاو نه شوم او بل هم راسره وکړه دوکه نو لکه زما اړه ماته خو چې دا کتونکو ته وګورو او موږ سره میلاو شي نو بیا دوی دپاره زه ویډیوګانې جوړوم دی واجد کوکو پسې چې تا ویډیوګانې شروع کړلې نو آیا د دې کې تاسو کتونکو له څه میسج ورکړ دا خو دا میسج چې کوم دی تاسو کوم کتونکو له پښتنو له چې کوم میسج ورکړ نو آیا دا ټیک دی او زما ټولو پښتنو دغه پیغام دی چې دا خلک دي د دوی په خبرو د دوی په اداګانو مه دوکه کوي که نه زما په شانو بیا خالي بیا به نه به د دنیا مدد درکوي بس ته به چې ځان نه ناست وې په تنهایۍ کې به ناست نو دا خلک نه دي دغه ډېر فضول خلک دی او دې په اداګانو په خبرو مه دوکه کوي که نه بیا به زموږ په شانتې خفه او خوشي ځای کې به ناست او جاړئ به نو مهرباني وکړئ دا خلکو نه ځان وساتئ دغه ډېر فضول خلک دغه عطاالله بھائی رمضان دی او په رمضان کې دا قسمه ویډیوګان یا دا قسمه خبرې آیا دا څنګه دي دا تاسو ته مذهبي دغه سره څنګه ښه ښکاري یا دا جایز دي نه رمضان مبارکه میاشت ده په دې کې خو مونځ اودس کول پکار تلاوت کول پکار خو تا ته ما یو صحیح خبره وکړه چې دا خلکو اصلیت زه تاسو ته ښکاره کوم او دا خلکو خبرې ته کوم نو روژه خو راغلې عبادت لپاره پکار چې مونځ اودس وکړو روژې ونیسو د یو مسلمان ورو سره دغه وکړو خیر ښېګړه کار ورسره وکړو نو روژه خو دې لپاره ده خو دا تاسو ما نه یو سوال وکړو د خلکو باره کې نو ما دغې جواب درکړو څومره دونه سیریس ویډیوګانې چې کوم تاسو په واجد کوکو پسې شروع کړې دي نو دې کې څومره تاسو ته دې نه تاسو ته څه میلو شو او سبق دې ته څه میلو شو میسج تاسو ته څه میلو شو فایده څه میلو شوه د دې حوالې سره چې کوم دی نو رور جان زما خو د زړه دغه خواهش شو دغه مې ارمان چې د سره میلاو شم یو ویډیو ورسره وکړم دغه زما په زړه باندې ارمان او هغه پوره نه شو بس اوس دا د ناسې ځان نه په تنهایۍ کې ویډیوګانې جوړو نو ولې واجد کوکو ته اوس هم یادېږي او جو واجد کوکو خو ماته ډېر یادېږي والله د هغه د زړه نه مینه وال یم خو دې خلکو په ما باندې فتوې لګوي دې خلک په ما باندې دا نه کوي تنقید دوی دې ما سره کښېني ما سره میلاو شي زه تا ته په روژه کې قسم خورم چې د واجد کوکو زړه نه مینه وال یم یار دې خلکو ته خیران دوی په ما باندې د کوپر فتوې لګوي یار دا څنګه خلک دي دوی دې ما سره کښېني د واجد کوکو د زړه نه مینه وال یم ته وګوره په میډیا باندې څوک د حریم شاه مینه وال دي څوک د علي شاه مینه وال دي څوک سندل خټک مینه وال دي زه هغه مینه وال یم یار دې خلکو بس په ما باندې فتوې لګوي نو څه ورته ویلی نه شم یار څومره مشکلاتونه په دې خبره کې تېر شوې دا ویډیوګانې شروع کړي نو څونه مشکلاتونه تېر شوې په دې جیل دې څونه وخوړو او دغه شان د تنقید څونه نشانې نه ته دغه شوې تېر شوې یاره زه خو 15 ورځې په جیل کې هم تېرې کړې وې داسې د خلکو سره مو هم لانجې کړې وې خو بس څه به درته ووایم یاره په زړه مې دغه ارمان چې درسره میلاو شم خو میلاو ورسره نه شوم یاره والله اوس تاسو هغه پسې ویډیوګانې چې کوم دي نو واجد کوکو مو پرېښیم دی نو
ایلیکس ته راغلی یې نو ایلیکس ته څنګه راغلی واجد کوکو خو ما نه پرېښودی وروره ایلیکس داسې حساب وکړو چې هغه ما ته وکړو میسج ما ته یې وویل چې ته واجد کوکو پرېږده زه به تا سره ګپ لګوم زه خو د واجد کوکو نه دغه یم ښکلی یم نو ما ورته وویل چې یاره ما ته میسجونه مه کوه بس کیسه ختم یاره موږ لا یو زړه خفه کړی دی او ته پکې اوس څه کې هغه ما ته وویل چې نه او تا دا مات کړی ده خو دا د ما تا سره لوز دی او دا تا سره زما واده چې زه به تا سره ملاقات کوم او هغه ته به ښیم چې ته ورسره میلاو نه شوې زه ورسره میلاوېږم خو په دې کې دا حساب وشو چې ایلیکس زما سره یو کال د ولګاو چې یاره زه به تا سره چې کله پېښور درشم زه به تا سره ملاقات کوم زه به تا سره میلاوېږم خو هغه چې کله پیمس ما کو زما په ویډیوګانو باندې پیمس شو اوله د ایلیکس 30,000 فالوور دي اوس یې وګورئ 3 میلیون فالوور دي نو هغه زما سره وکړه دوکا اوس نه زما کال اټینډ کوي او زه د واتساپ نمبر بس بلا کړم زما سوال تا نه دا دی چې واجد کوکو خو یو نارمل هلک دی جنیم نه ده او اجلا هم نه دی نو آیا څنګه دې طرف ته چې کوم دی ته دونه سیریس مایله شوې زه د واجد کوکو مینوال یم او اوس مې هم درته ویلي 3 کاله مخکې هم ما ویډیوګانې کړې وې د هغه پین یم کاغار څنګه دی که اجړا دی او که خواجه سرا دی او که هلک د کار څنګه خو د هغه مینوال یم په ټیک ټاک راځي او ټیک ټاک سټار دی د هغه پین یم دا خو دا خلک به دغه په زول خبرې کوي چې یاره ته واجد کوکو په داسې ویډیوګانې کوي دا اوس سوچ زه تاسو ته ویلی نشم خو ورو دا چا سوچ نشم بدلولی خلک دې بس هر څه دي وایي زه واجد کوکو مینوال یم اوس هم بیا هم درته وایم دا زیباګل نه خو ښکلې نه دی په دې هکله ته څه وایې په زیباګل څه کې مړه زیباګل بوډۍ د فلټر استعمالي واجد کوکو منې سل زیباګل د واجد کوکو نه قربان زیباګل خو مړه بوډۍ ختمه ده تا هغه یاد دی واجد کوکو خو د عالمه خط دی تاسو ته ویلی نشم اورئ او زه د واجد کوکو مینوال یم او داسې سل زیباګل به د واجد کوکو نه قربان کړم اورئ زیباګل خو هېڅ هم نه بوډۍ ده ښه درمندو زموږ سره ناستو زموږ سره خبرې وشوې د دې سره زموږ د پروګرام ټایم سر ته رسي چې چېرته مو اوسئ ښاد و آباد اوسئ د لوی الله په امان